सूर्य आराफ अतम सिपारा आयत नंबर 69। सूर्य आराफ अतम सिपारा आयत नंबर 69। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवअजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुन्ज़िरकुम वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बादि क़ौमि नूहिन वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता फ़ज़्कुरू आलाअ अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क़ालू अजिअतना लिनअबुद अल्लाह वहदहु वनज़र मा कान यअबुदु आबाउना फ़अतिना बिमा तअदुना इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुन वअज़ब अतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मय्तुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़ल अल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 69 सूर्य आराफ अतम सिपारा आयत नंबर 69। उस अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई कि पदे पैगंबर बांधी एतराज़ कि त बशर औ सड़े नु संगत रसूल शुई। लक सूर्य इब्राहिम आयत नंबर 10 और सूर्य मोमिनून के बराजी आग जवाब वर्क अवअजिबतुम आय ताजुब कोई तासु अंजाअकुम चिराग तासु तज़िक्रुन नसीहत दलता ज़िक्रुन मुराद अगा वहिदा मिन रब्बिकुम द तरफ दरफ्तासु ना नो फरमाई छे अला रजुलिम मिनकुम पवासिता दे यौ सड़ी स्तासु ना लियुन्ज़िरकुम दे द पारा ची उयरई तासु। वज़्कुरू इज़ जअलकुम औ याद कई दा निअमत कल चे उगर ज़ई अल्लाह ताला तासु खुलफ़ा खलीफगान मिन बाद कौम नूहिन यानी खलीफगान दज़म के पस्त कौम द नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता औ ज़्यादा क तासु द पारा प पैदाइश द जिस्मुनु के बस्ततन यानी फराखी और क़ुव्वत। खुलफ़ा मिन बाद कौम नूहिन द नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम द कौम न पस तासु तज़म की खिलाफत और तसर्रुफ़ दर को और जिस्मानी क़ुव्वत दर को नो द दे निअमतुनु शुक्रिया दार ची तासु सो कई ईमान नाड़ी। वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा लियुन्ज़िरकुम दे द पार ची उयरई तासु नो अल्लाह फरमाई ची वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा हर कल चे द बयान की
افلا تتقون مخکې ذکر د دې وجنې دلته لتتقو هغه ذکر نکو. واذکرو چې دی نو دا تاکید د دعوت ته په ذکر د نعمتونو سره د پاره د ترغیب. بیا فرمایي چې بسطوتن بسطوه چې دی نو دا ډیرواله د نسل مراد دی یا غټواله د بدن مراد دی او دغه شانتی د قد نه هغه چې دی نو اوچتواله مراد دی. د حدیث صحیح نه معلومه ده چې آدم علیه السلام قد چې نو دا 80 غزو 80 ذراع او اولاد به د هغه نه هغه کمیږي. نو کوم اسرائیلی روایات چې د عادیانو په باره کې راغلي چې هغه 100 غزو نو په دې کې عوج یعنی نوم واله سړی چې دی نو هغه اسمان ته هغه رسېدو دا روایت چې دی نو دا صحیح نه دی. آدم علیه السلام الله اول پیدا کړو او آدم علیه السلام چې ونو هغه 80 غزو. د آدم علیه السلام نه بعد رو داغه چې دی نو هغه اولاد چې ونو هغه کمیدو. او بیا فرمایلی ينذرکم دې د پاره چې ویری تاسو فذکرو اول ذکر په معنا د یاداشت وذکرو آیات کې دو پیری ذکر وکړو یعنی بروي وذکرو اذ جعلکم دلته فرمای فذکرو. نو دا اولنې ذکر چې دا تاکید د دعوت ته په ذکر د نعمتونو سره د پاره د ترغیب او فذکرو اول ذکر په معنا د یاداشت او دا ذکر په معنا د شکر کولو دی. اعلی الله لوی او ښکار نعمتونو تداویلی شي اعلی یعنی یاد کی تاسو نعمتونه د الله تعالی لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شي. بیا ورپسې آیت نمبر 70 قالوا اجئتنا لنعبد الله دا طریقه د تکذیب دا غي و یعنی د توحید نه تعجب کول. علامه آلوسی وی چې دا ډیر انحماق دا غي په تقلید د آباو کې. اجئتنا مجیت د دی وجنه وی چې د نبوت نه مخکې دا غي نه جدا اوسېدو لکه زمونږ پیغمبر رسول الله په حرا کې اوسېدو مخکې د نبوت نه او یا دا قول په طریقې د استهزاء سره دی چې دی وی چې آیت اسمان نه د دې خبرې د پار راغلی یا دا چې نوې مسلې راوړلو نه چې دی نو دا دی ته کنایه وکړه. نو په نوې راتلو د هغه سره دا دلیل دی چې هغه جګړه په نفس عبادت کې او صرف په الله تعالی کې هغه نه ده بلکې په وحدانیت د الله تعالی کې وه چې هغه دعا سجدي نظر وغیره دا د الله د پاره خاص نه منل بلکې نور کسان الله سره په دې کې هغه شریکول. او په دې کې حقدار ګڼل د داسې هغه مخکې سورتونو کې سورې صافات کې برازي الله فرمایي فأتنا بما تعدنا راړه مونږ ته یعنی دیوی فأتنا راړه مونږ ته بما تعدنا عذاب چې ته یې مونږ پاغي سره. نو دا طلب د عذاب د وجه د زد او د عناد نه لکه مطلب دا دی چې ته مونږ یې نو راړه کنه مونږ له عذاب. فأتنا بما تعدنا راړه مونږ ته عذاب. نو فرمایي چې ان كنت من الصادقین کچری ترشتونه یا رښتیا ویونکې نو بیا مونږ له دا عذاب چې دی دا راړه. بیا ورپسې آیات کې آیت نمبر 71 کې الله فرمایي قال قد وقع علیکم. قد وقع په معنا د وجب دی په سبب د دغه وینا سره رجسن په معنا د رجزون دی یعنی عذاب یا د زړونو زنګ. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وعذاب اتجادلوننی آیا جګړه کوي تاسو ما سره. نو دی چې کله یعنی د عذاب طلب وکړو چې آیا تاسو چې دی نو عذاب ستاسو د پاره واجب شوی دی په سبب د کفر د ستاسو. نو فرمایي چې فی اسماء د دې نه مراد هغه صفات دي چې دی بخپلو معبودانو ته هغه به وي او د هغې په باره کې به د رسول صلی الله علیه وسلم سره به جګړه به کوله. لکه دې زمانه کې چې دی نو بعضې خلک وایي چې یاره پلانې 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 نومونه علي پلانې حضرت صاحب داسې او ډنګلې حضرت صاحب داسې.
او بیا د هغې بزرګانو ته چې دی نو هغه نسبت کوي، نو قرآن او سنت کې په هغې باندې څه دلیل نشته دی. او دا تسمیه د مور او پلار د طرف نه هغه نه وي، بلکې دا په شرقي عقیدې سره د مشرکانو مشرانو او کشرانو د طرف نه وي. فی اسماء په نومونو کې انتم چې هغه ایښي دي تاسو و آباؤکم او ستاسو مشرانو ما نزل الله نه دي رالیږلي الله تعالی هغه نومونه، بلکې تاسو د ځان نه چې دی نو هغه شریک کړي دي. نو ما انزل الله تاسو په خپله مدعا د شرک باندې چې دی نو تاسو سره څه دلیل هغه نشته دی. آباؤکم دا رد په تقلید د آباو باندې په هغه نومونو کې چې کوم هغه شرکیاتو کې به هغه یادول. ما نزل الله اشاره ده چې د شرک او د هرې عقیدې د اثبات دپاره دلیل هغه آیاتونه او احادیث چې دي نو هغه پکار وي. په غیر دلیل نه چې دی نو قیاسونه او حکایات او خوبونه وغیره دې سره عقیده دا نه ثابتېږي. او په سوره یوسف کې به بیا هلته راځي، او په سوره نجم کې هم ذکر دی. او فرق دا دی چې په دې صورت کې معبودیت د الهو په دې باندې رد دی، او په سوره یوسف کې په عبادت کولو د هغې باندې رد. او په سوره نجم کې به په دغه نومونو کې خودو باندې رد وي، او په لفظ د نزله او د انزله سره چې دی نو دا یې ذکر کړی دی. نو اشاره ده چې په هغه کلام الهي کې چې لږ لږ نازل شوی وي او هغه چې په یو ځل باندې نازل شوی وي، په دواړو طریقو کې هغه دلیل د شرک نشته دی. نو فرمایي فانتظروا انتظار کوئ تاسو، انی معکم زه تاسو سره یم من المنتظرین د انتظار کوونکو نه. تاسو م انتظار کوئ زه به م انتظار کوم. او بیا فرمایي فانجیناه نجات ورکه مونږ دته والذین آکسانو ته د آیت نمبر 72 دی. په دې کې نجاست هغه یعنی په دې کې د نجاست سبب صرف هغه رحمت ویلی دی، او رحمت په اصل کې توفیق د ایمان او د وحدانیت دی، او دا رحمت خاصه دی. او اشاره ده چې انبیا او د هغې ملګرو نجات د هغې د عمل په وجه باندې هغې سره یعنی هغه نه دی، بلکې الله فرمایي فانجیناه مونږ نجات درکو تاسو ته والذین آکسانو ته معهو چې تاسو سره برحمت منا مگر پر رحمت خپل سره وقطعنا دابر الذین او پریکړې مونږه جړې دا کسانو کذبو چې تکذیب کو بآیاتنا په آیاتونو زمونږه وما کانوا مؤمنین او نو دی چې نو هغه مؤمنان. دا عطب په کذبو باندې یعنی تکذیب او عدم ایمان دا سبب دی لپاره د عذاب د دی، او عذاب چې دی په سوره احقاف کې او په سوره الحاقه کې چې دی نو هغه ذکر کړی دی. په سوره حاقه کې چې دی نو هغه ذکر کړی دی. او بیا ورپسې آیات کې الله فرمایي دا دریم دلیل نقلی دی وإلی ثمود اخاهم صالحا. دا دی ځای نه اوس دا دریم دلیل هغه نقلی دی په مسله د وحدانیت باندې. سمود زوی د عادو او بیا د هغه نسل ته قبیله د سمود هغه ویل کیږي. او صالح چې دی دا 15 پشته کې د سمود په اولاد کې او دی د حجاز او د شام په منځ کې په لار د تبوک باندې دا آبادو. اوس هغه ځای ته مدائن صالح وی، او هغه کندرات تی په دې آیات کې د هود علیه السلام دعوت د وحدانیت هغه ذکر دی، او بیا د هغه د قوم د طلب د معجزې د وجنا دی ته اظهار د معجزې وکړو. بینة معجزې سره اظهار او د رسالت او اثبات د وحدانیت کیږي، د دې وجنا هغې ته بینه ویلی شي. فرمای ویلا ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. هر پیغمبر چې راغی خپل قوم ته دا ووی ای زما قومه ولی تاسو داسې کار کوئ د الله او د رسول روی ومنئ، او چې دی نو تاسو مطلب دا خپل ارس دا برابر کوي، د الله روی ومنئ، د الله عبادت وکئ. بینة معجزې سره یعنی معجزې سره اظهار د رسالت او د اثبات
د وحدانیت هغه یو کو من ربکم کې اشاره ده چې معجزه دا د نبی په اختیار کې نیوي معجزه دا د نبی په اختیار کې نیوي دا د الله په اختیار کې وي هذه ناقۃ الله دا بیان د معجزې د ناقۃ الله اضافت د الله تعالی ته اضافت د مخلوق ته خالق ته او تخصیص د دې وجه د شرافت نه دی او بل وجه دادا چې بغیر د اسباب ظاهریو نه پیدا شو اضافت په ارض الله کې دغه مخ کې پشان باندې دی یعنی هذه ناقۃ الله ورته وی لکه دا خو اوخه د الله تعالی دا تاسو د پاره دا معجزه ده فزروها تاکل فی ارض الله پرې چې دا اوخه چې نو دا خوراک کوي نو څه فرمای الله یعنی وإلى ثمود أخاهم صالحا الله فرمای لېږلی مونږ سمودیانو ته رور د هغې صالح علیه السلام ورته وی قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غیره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله دی صالح علیہ السلام تووی صالح علیہ السلام خپل قوم ته ډیره زمانہ دعوت ورته ورکو په واضح دلایل سره لیکن قوم د صالح علیہ السلام انکار وکړو صالح علیہ السلام نه تنګ شو او ملامت هم شو نو مشوره وکړه چې مونږ ردنا داسې مطالبه کو چې دی نشي پوره کولی د انکار کولو د پاره به عذر هغه به جوړ کو بیا به د هغې نه دی ملامت شو دا چې کله دوی ورته ووی ای صالح علیه السلام مونږ ته د اوچ غر نه حامله اوښه پیدا کا صالح علیه السلام د خپل قوم نه واده واغسته ورته وی که دا مطالبه ستاسو پوره شو بیا به ایمان ناړئ نو دې ټولو واده وکړه د ایمان کچره تا مونږ ته یعنی دا اوښه د دې اوچې ګټې نه راوباسله د دې ګټې نه پیدا شوه او بلار به وښئ نو مونږ به ایمان ناړو صالح علیه السلام دعا وکړه اے الله دا معجزه زما ظاهره کې هغه دعا الله قبول کړه اوښه پیدا شوه بیا هغه اوښه لنګه شوه بچی ته پیدا شو د معجزې په لیدو سره بعضې کسان مسلمانان شو بعضو د ایمان راړلو اراده وه خو یو څو سردارانو هغې منع کړل صالح علیه السلام ته دا خطره پیدا شوه هسې نه دی واده خلافي وکړه او په قوم باندې مې عذاب راشي د شفقت د وجې نه ووی د دې ناطقې حفاظت کوئ تکلیف وله مه ورکوئ پرېږدئ چې دا یعنې دا خوراک کوي تاکل فی ارض الله ولا تمسوها بسوء یعنی پرېږدئ تاسو چې دا خوراک کوي په دې ځمکه باندې څه کوي دا خوراک کوي په دې ځمکه باندې سریږي دا ظالمان ولګېدل هغه اوښی چې دی نو اخر دی د هغه اوښې نه هم تنګ شو نو هغه یې قتل کړه نو الله پې څه وکړل عذاب یې راوستو الله پې عذاب راوستو نو فرمایي قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینة من ربکم هذه ناقة الله بیا ورته وی تأکل فی ارض الله مراد د دې نه هغه دا دی چې په تاسو باندې د دې رزق او مشقت نشته لیکن د دې بېعزتي مه کوئ او دا دلیل دی چې د معجزې بېعزتي کول دا سبب د عذاب دی لکه یو سړی د قرآن بېعزتي وکړي دی به الله هلاکوي بیا ورته وفرمایل ولا تمسوها مه رسوئ دې ته بسوء هېڅ کله تکلیفو فیأخذکم ګنې وبنیسي تاسو عذاب علیم عذاب دردناک واذکروا اذ جعلکم او کله چې وګرځول الله تعالی تاسو خلفاء خلیفګان آیت نمبر 74 په دې آیات کې تذکیر د په نعمتونو سره د پاره د دې چې تاسو د الله تعالی وحدانیت ومنئ نعمتونه د عادیانو هغه انفسي او بدنیو او نعمتونه د سمودیانو د آباو او د صنعتکاریو نو فرمایي چې یعنی من سهولها نو سهولها یعنی په میدانی ځمکه کې هغه دنګې بنګلې
بے ضرورت هغه به جوړولې او په غرونو کې به د ګټو آبادای کولې او قوم سمود د عمارتونو د ګټو په تراشلو کې هغه ډیر هنرمندو د دې وجې نه هغه ډیر سرمایه‌دارو. نو فرمایي چې تتخذون جوړوي تاسو من سهولها د نرم ځمکې نه قصورا بنګلې وتنحتون الجبال بیوتا او کنی تاسو غرونه جوړوي تینا کورونه فذکروا یاد کئ آلاء الله نعمتونه د الله تعالی ولا تفسدوا او فساد مکوي فی الارض پزمکه کې ولا تعصوا او مگر زوی فی الارض پزمکه کې مفسدین فساد کوونکی. مفسدین چې نو فساد عظیم هغه داو چې 9 کسانو او خلق به د ایمان او د ملګرتیا د صالح علیه السلام نه هغه به منع کول. لکه په دې زمانه کې یو سړی راپاسي او هغه چې نو یو څو کسان راجمع شي او هغه د عوام چې دینو د علماو د ملګرتیا نه منع کوي یا د دین نه منع کوي د جماعت نه منع کوي، نو څنګه چې صالح علیه السلام خلاف چې نو دا کسان راپاسېدل او هغه الکان چې دي انو هغه به منع کول یا به عام مسلمانان به منع کول چې تاسو سو کوي، مطلب چې نو د ملګرتیا مکوي، یا به کافر منع کول چې په د باندې ایمان مراړي. خو لیکن چاله چې الله د ایمان توفیق ورکړو هغه کلک ایمان نه وړو. بیا ورپسې آیت نمبر 75 پدې کې فرمایي قال الملأ الذین، پدې کې قوم کې یعنی سرمایه‌داران هغه ډیرو نو هغه د کفر د وجې چې نو هغه فرمایي چې قال الملأ الذین، پدې قوم کې سرمایه‌داران دا ډیرو نو دا هغه کفر د وجې نه د یعنی د نو چې ځان هغه لوی ګڼلو ځکه دلته استکبروا وي. قال الملأ الذین وی غټانو آ کسانو استکبروا چې تکبر کړو چې تکبر کړو. نو الله فرمای چې من قومه د قوم داغه للذین آکسان استضعفوا چې کمزوري ګڼل کېدل. استضعفوا چې نو دا کمزوري یعنی د هغه د وجه د غریبای یا د نسبت د وجه نه و. او حدیث د هرقل کې بخاری ذکر کړی دی چې تابعدار د انبیاو اکثر ضعفاو، یعنی تابعدار د انبیاو اکثر ضعفا چې د هغه قومو، لیکن لفظ د باب استفعال او صيغه د مجهول چې دی دا دلالت کوي چې هغه په حقیقت کې ضعیف نو بلکې مخالفین او هغه ضعیف ګڼل. لکه نن سبا د دین ملګرتیا خو زیات تر چې دی هغه غریب خلک کوي. په مدرسو کې تاسو ګورئ زیات تر بر غریبانانو خلکو بچی ناستی سبق پوي الا ماشاءالله د مالدارو ناستی خو چې ډېر کمتر وي. نو په هر وخت کې چې ملګرتیا کړې ده هغه غریب سړي د دین ملګرتیا کړې ده، مالدارو بم کړي خو الا ماشاءالله. نو فرمای استضعفوا هغه ضعیف نو بلکې مخالفین هغه ضعیف ګڼل. لمن آمنا اشاره ده چې ټول ضعفاو ایمان نو راوړي. اتعلمون دا وینا د دې په طریقې د دباو اچولو وا په مؤمنانو باندې، لیکن هغه په طریقې سره جواب ورکو چې صرف صالح علیه السلام باندې ایمان نه دی بلکې په مسله د وحدانیت باندې مونږ ایمان نه وړلې. نو بیا مخالفت چې هغه ډیر ښکاره شو. نو سی ورته وی لمن آمن منهم آچا چې ایمان راوړ. اتعلمون آیا تاسو یقین کوئ ان صالحا چې صالح علیه السلام مرسل رسول من ربی طرف د الله تعالی نه. قالو دی اوی انا بشکا بما ارسل مونږ په هغه څیز کې چې دې پر رالیږلی شوی دی به پای باندې مونږ مؤمنون ایمان ناړونکي یو، مونږ په هغې باندې ایمان ناړو. او بیا فرمایي قال الذین اوی آ کسانو استکبرو چې چا تکبر کړو. نو دام بیان د استکبار دی د ضد د دی چې اشاره ده چې مونږ ستاسو د وجې نه ایمان نه راړو ځکه چې زمونږ او ستاسو په منځ کې ډیر چې دی نو هغه سره یعنې فرق دی پکې. زمونږ او ستاسو په منځ کې هغه فرق دی، مونږ ځکه ایمان نه راړو چې تاسو کمزوري یئ. نو فرمایي یعنی قال الذین اویا کسانو استکبرو چې تکبر یې کړو. انا بالذی بېشکه مونږ په هغه څه باندې چې تاسو په ایمان نه وړلې به پای باندې کافرون مونږ کفر کوونکي یو.
او بیا ورته وی فعقروا الناقة، پس دی هلاک کړه اوښه د نافرمانی وکړه. فرمایي چې فعقروا الناقة، عقر چې دی نو دا په اصل کې خپو پرې کولو ته وایي. دلته مراد تینا نحر دی، نحر د اوښي یو کس هغه وکړو په سوره قمر کې به ذکر راځي. او د هغه نوم سو قدار بن سالف، دا ذکر کړی دی. قدار بن سالف دا د هغه نوم. او حدیث د مسلم کې رجل عزیز عارم حبیس منیع فی رهته مثل ابی زمعه. په حدیث د مسلم کې رجل عزیز عارم خبیث منیع فی رهته مثل ابی زمعه، یا مراد دا چې اول ول خپه پرې کړې وه بیا یې مړه کړه. نو نور کسان چې نو هغه اته کسان د سره ملګري وو، نور اته کسان هغه د سره ملګري وو چې دی دا کار کو. نو اوښې له اول خپې کټ کړي او بیا چې دی نه پس هغه یې مړه کړه. څومره لوی ظلم دی. دا معجزه وه. او چې چا معجزې سره چیړلي دي الله نه دي پرېښي. چا قرآن سره چیړلي دي، چا علماو سره چیړلي دي، چا بزرګانو اولیاو سره چیړلي دي، او د علماو ازار یې اخیستلی. دا یاد ساتئ، حدیث کې راځي کم سړی چې د علماو بېعزتي کوي، کم سړی چې د نیکانو خلکو بېعزتي کوي، په لس پشته کې به دی کې به عالم نه پیدا کېږي. لس پشته کې په دی کې به عالم نه پیدا کېږي. برای نام عالم به وي خو داسې عالم به ني. نو لہذا چې دی فرمایي چې فعقروا الناقة، عقر په اصل کې خپو پرې کولو ته وایي. نو که یو سړی د دین نه خلک منع کوي، د قرآن نه یې منع کوي، یو سړی هغه چې دی نو د جماعت نه یې منع کوي، مونځ ته یې نه پرېږدي، یا بل داسې په بله طریقه باندې هغه د دین نه خلک منع کوي، نو دام د قرآن مخالفت دی. دا قرآن هم د الله معجزه ده که نه، د پیغمبر له الله کتاب ورکړی دی که نه، د الله کتاب دی. نو الله جل شانه چې کوم وحی نازل کړی د پیغمبر باندې او د هغې مخالفت ته کې، نو بیا په دې قرآن کې چې کومې معجزې ذکر دي، د پیغمبر کومې معجزې وي، دا د هغې نه هم انکار راغی. چې د هغې نه انکار راغی نو دا هم د عذاب بیا یو شکل جوړیږي. نو فرمایي عن امر ربهم، امر چې دی نو عن امر ربهم یعنی امر د طرفه د الله تعالی نه. نو سی فعقروا الناقة، یعنی پس دی هلاک کړه اوښه د نافرمانی، وعتو نافرمانی وکړه. عن امره یعنی عن امر ربهم، د حکم در خپلنا. وقالو وی یا صالح، اے صالح علیہ السلام، ائتنا راړه بما تعدنا، عذاب چې ته یې مونږه، ان كنت من المرسلین، که ته پیغمبري. دا دلیل دی چې دی ډیر مفسدانو، د رسالت نه منکرو. قوم عاد رسول ته الصادقین هغه ویلو، صرف تکذیب یې کړو په اخبار د عذاب کې. او بیا ورپسې آیات کې فرمایي فاخذتهم الرجفه، ونیول دی لرا زلزلې، فاصبحوا وګرځېدل دی فی دارهم په خپلو کورونو کې جاثمین پړمخې پراتو. رجفه چې دی نو دا زلزله د ځمکې ده. په سوره هود کې صیحه دی، یعنی دواړه عذابونه په دې باندې هغه جمع شیو. یا رجفې نه مراد تزلزل دی، یعنی تزلزل د زړه دی، او سبب د صیحې سره یا مراد د صیحې نه هغه هیبتناک آواز دی چې په وخت د سخت زلزله کې کله هغه ډېر ناشنا آواز وي، او زلزلې سره دا ټول هغه کورونه چې دي هغه وغورځېدل. نه مراد د رجفې نه دغه دی. لکه نن نه میاشتې ونیمه مخکې هغه کومه واقعه چې راغلې وه په کونړ کې، او پای کې څومره کورونه را پریوتي وو، څومره چې دی نو خلک پکې شهیدان شو، زخمیان شو پکې. او یا په 2008 کې چې کومه زلزله هغه په بالاکوټ کې راغلې وه، یا مظفر آباد پله راغلې وه، دې علاقو کې به څه ناشنا آواز به و، ډېر عجیبه عجیبه آواز به و، او خلک خو پکې سم بالکل داسې سړي زامن شي وو پکې، پوه شوې که نه. هسې شپې 1 بجه به زلزله راله، 2 بجې به راله، او بعضې خلک پکې دا وایي ما ته پکې دې مخکې ورځو کې هم لږې زلزلې سیوا شوي. یو کس راته میسیج وکړو واټسپ باندې، ویره جي دا
چا وختي خبره کوله چې د شپې 1 بجې د زلزلې امکانات دي. ما ورته ویل دا باران دی، ته خو عجیبه خبره کې د زلزلې امکانات خدا خو الله غواړي اوس هم در باندې راوستی شي، او دغه خبره چې 1 بجې هم در باندې راوستی شي او 2 بجې هم. یو پیره هغه 2008 کې چې دی نو اعلان وشوي هلکه د شپې پته نه لګي او د زلزلې چې دی نو پته نه لګي او بس الله ته متوجه شي او کیدی شي چې زلزله راشي. دا ځان نه دا خلک چې دی نو خبرې کوي د الله په کارونو کې ګوتې وي. دا نه وایي چې الله ته متوجه شي، توبه وباسئ او چې دی نو خپل ګناهونه پرېږدئ، استغفار ووایئ. نو دی وی چې یاره د شپې 1 بجه زلزله، هغه خلک په انتظار ناس اوس په زلزله راځي، اوس په راځي. او هغه زلزله زما اوس هم یاده ده، داسې وه چې د سپو او د غوانو او د چرګانو یو قسم ناشنا اوازونه به یې پکې کول، ناشنا اوازونه به پکې کول، زناور ته پته لګي ښه چې عذاب راځي. نو بیا د سحر مونځ کې مونږ کتل، مونځ له لاړو جومات ته، داسې جومات ډک و لکه تا به یې نن د اختر ورځ د خلک مونځ له راغلی دی. نو په هغې کې بیا چې چا اعلان کړو نو هغه ټایم هم ډېر خلک جوماتونو ته تښتېدلی او څوک په جوماتونو کې و. نو دې خوا غله راغلي وو او ښځې چې دي نو هغه هم ټولې یو بل کره تللي وي، څه کورونه خالي وو، ډېرو خلکو نه پکې غلا شوې وه. ته سوچ وکړه داسې حالت هم راشي او پای کې هم یو سړی ونه یېرېږي، دی به په څه، دی خو به د جهنم په اور باندې یېرېږي بیا. نو فرمایي چې دار فاصبحوا، دا دلالت کوي په عذاب د شپې چې دا عذاب په دې باندې شپې راغلی او سهار وختي. دار په معنا د هغه کلي دی چې هغه مشتمل وي په ډېرو کوټو باندې، د دې وجې نه دا مفرد ذکر کو. جاسمین یعنی دا سو پړ مخې چې دی دا پراتو. او بیا ورپسې چې دی دا جاسمین دا د جسم نه دی، جسم نه دی په معنا د جوختېدو په ځمکه باندې، او دغه شانتې کېناستل په زنګنانو باندې. دواړه معناګانې چې دي دا لسان العرب ذکر کړي دي. بیا ورپسې آیت نمبر 79 هغې کې چې دی نو فرمایي چې فتولى عنهم، یعنی دی مخ واړو. او دلته کې یا قومې یعنی هغه سوال داره چې دا مړو ته خطاب دی. نو معلومه شوه چې مړي اوري، معلومه شوه چې مړي اوري. نو دا خطاب د عذاب د راتلو نه مخکې دی. سوره هود کې بیا هغه ترتیب ذکر کوي په آیت نمبر 66 او 67 کې. او بل دا چې دا خطاب په طریقې د معجزې سره دی. په واقعه د بدر کې هغه داسې شو او معجزه پیغمبر پورې دا خاص وي. نو فرمایي فتولا، په دې کې دلته دا فا چې دی دا د پاره د تعقیب نه ده بلکې کلام کې تقدیم او تاخیر دی. فتولا پس دی سوکرل دی اوی فتولا عنهم، پس روان شو دی. صالح علیہ السلام د دین روان شو او وقال او یا قوم ای زما قوم لقد ابلغتکم، ما رسول تاسو ته رسالت ربی، پیغام در خپل، ونصحت او ما زه خیر خوایم لکم تاسو د پاره، ولکن لا تحبون الناسخین، لیکن تاسو نه خوښوئ نصیحت کوونکي. نو چې نه خوښوئ نو بس اوس مزې کوئ. لکه مثال په یو ځای کې یو جومات کې امام دی، هغه تا سره خیر خوا دی، ستا بچو سره خیر خوا دی، هغې ته قرآن ښیي او مطلب تا ته ټوله هره جمعه تا ته نصیحت کوي، په روژه کې درته کوي، په اخترونو کې، او ته بیا هم چې مثال د ټس نه مستېږې نه، نو بس هغه څه وایي اخره کې یاره زموږ خو په وس کې دا وه چې بس تا ته هم چې دی نو مثال نصیحت هم درته وکړو، او زما خو دین را رسولو. تبلیغ والا حضرات چې څنګه وایي چې مونږ خو مطلب دا دی چې نصیحت دی او چې دی نو لکه مونږ به تاسو ته دین به را رسو، او لہذا چې دی مونږ به ستا اکرام به کوو، او چې دی نو ته څوکه د الله او د رسول خبره ومنه، ته د دین په لاره باندې روان شه، ته په شریعت باندې روان شه. او مطلب دا دی چې لکه مونږ به تا ته دعوت چې دی نو دا به چلو. صالح علیہ السلام ورته ووي ما خو تاسو ته هر قسم نصیحت وکړو خو تاسو پوه نه شوئ، زه اوس په پوه شئ. او په دې باندې سهار وختي کې د عذاب راغی. 12مه سپاره کې به ذکر راځي. حجی ترجمه ته وګورئ. الله فرمایي او عجبتم، آیا تعجب کوئ تاسو، ان جاءکم پدې خبره باندې چې راغی تاسو ته ذکر النصیحت او وحی من ربکم، د طرفه د رب ستاسو نه.
علی رجل په یو سړي منکم تاسو نه لینذرکم دې لپاره چې ویری تاسو واذکروا یاد کې اذ جعلکم یعنی کله چې هغه جوړ کړی تاسو خلفاء جان نشینان من بعد قوم نوح پس د قوم د نوح علیه السلام نه وزادکم او سیوای ک تاسو د پاره فل خلقی په پیدایش بسطتن پراخه د طاقت سره په جسمونو سره فذکروا یاد کې اعلی الله نعمتنا الله تعالی لعلکم تفلحون د پاره چې کامیاب شي تاسو قالوا الی اجئتنا ای راغله تمونګه تعالی نعبد الله دیر پاره چې عبادت کومګه د الله وحده یوازی ونظر ما کان یعبد آباؤنا او پرید مونگا آچ بندگی کولا د پلار نیک زمونگا فأتنا بما تایدنا پس راڑا مونگا تا عذاب تایدنا چه وعده کیت مونگا سرا ان کنت من الصادقین کچریتی درشتنونا قال اویغو قد وقع یقینا واجب شویل علیکم پتاسو باندی من ربکم د طرف درفستاسونا رجسن دارنگی یعنی عذاب وعذب او غصا اتجادلوننی آیت تاسو جگڑ کوئی ما سرا فی اسمائها فی اسمائن پا آغا نمونو کے سمیتموها چکی خود لی آغا نمونو انتم تاسو و آباؤکم او پلار نکستاسو ما نزل اللہ بها من سلطان نظر علیکل اللہ تعالیٰ پاغی باندی سدلیل و سندو فانتظروا انتظار کوئی انی ماکم بے شک زمیم ماکم تاثر من المنتظرین انتظار کونکونا فانجیناہو پس نجات ورکمونگاغتا والذین آکسانوتا ماہو چود سرا برحمت مننا پر رحمت پل سرا وقطوانا دابر اللذین پریکڑمونگا جڑدا قوم یادا کسانو کذبو چې دروغ گنل بی آیاتنا آیاتنا زمونگا وما کانو مؤمنین ونو دی ایمان راڑن کی ویلا سمودا خاهم صالحا او لگلو سمودیانو تمونگا رور داغی صالح علیہ السلام قال اوی صالح علیہ السلام یا قوم اے زما قوما اعبدوا اللہ بندگیو کید اللہ ما لکم من الہ غیر نشریتاسو دا پارا بل اس سوک لائک دا بندگئی غیره سوا داغنا قد جاءتکم بینتم من ربکم یقینا راغلے تاسو تخکار معجزہ من ربکم دا طرف درفستاسونا هذه ناقۃ اللہ دا اخد اللہ تعالی لکم تاسو دا پارا آیتا فزروها یعنی معجزہ دا پس پریدی دا اخد تأکل چی خوراک کی فی ارض اللہ پزمک دا اللہ کی ولا تمسوها مرسوی دیتا بسوء اس تکلیف پیأخذکم گنے و بنی سی تاسو عذاب علیم یعنی عذاب دردناک وذکروا یاد کئی اذ جعلکم خلفاء کلچ اللہ جوڑ کئی تاسو جان نشینان من بعد عاد پس دا عادیانونا وبواکم او زیدر کتاسو تا فی الارض پس مگا کی تتخذونا جوڑوی تاسو من سهولها د هموارو داغینا قصورا بنگلی وتنحتون من الجبال بیوتا او کنی تاسو غرن کورنا فذکروا یاد کی آلاء اللہ نعمتنا دا اللہ ولا تعصو او مگر زی فی الارض پزمگا کی یعنی مگر زی تاسو کم دائی کی پزمگا کی مفسدین پساد کا ان کی قال الملأ الذين استكبروا یا سردارانو چیزان لوی گنلے گنو من قومه دا قوم دا صالح علیہ السلام للذین آکسانوتا استضعفو چی کمزور گنل شو لمن آمن آجات جیمان روڑو منهم دنینا اتعلمون ان صالحا ایتاسو پیج بیشکا صالح علیہ السلام مرسلن را لے گلے شویلے من ربه دا طرف دا رب دنا قالو اویغی انا بما ارسلا بیشک منگ پاس چغرا لے گلے شویلے بیہی پائی باندی مؤمنون ایمان روڑن کیو قال اللذین اویا کسانو استکبرو چیزان لوی گڑو انا باللذی بیشک منگ داسن آمنتم چی ایمان پی روڑلے بیہی پا یعنی روڑلے تاسو بیہی پا غبانی کافرون منگ انکار کون کیو
فعقروا الناقة او هلاك کړه دی یعنی یا مړه کړه دی الناقة اوخه وعتوا نافرمانی وکړه عن امر ربهم د حکم در خپلنا وقالوا ورته ویا صالح اے صالح علیہ السلام ائتنا راړه په مونږ باندې راول په مونږ باندې بما یعنی عذاب تعیدنا چې ته پیری مونږه ان كنت من المرسلین کچریت د رسولانو پیغمبرانو نا فاخذتهم الرجفه پس اونی ولدی د پاره یعنی رجفه سو زلزلی فاصبحوا پس شدی پی دارهم پخپلو کورونو کې جاسمینا پړمخ پرات فتولى عنهم نو مخواړو صالح علیہ السلام دینا وقال وی یا قوم اے قوم زما لقد ابلغتكم یقینا رسول لما تاسو ته رسالته پیغام ربی در خپل ونصحت لكم او خیر ملټول استاسو ولكن لا تحبون الناصحين لیکن نخو خوی تاسو خیر خواهان صدق الله العظیم آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټول باندې عفو کلم راکاږي الله پیغمبر صلوات والسلام چې کوم خیر دعاګانې کړي الله د هغې نه مونږ ته خیر راکړي الله چې کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه وختله الله د هغې نه مونږ ته پناه راکړي الله د هغې نه مونږ ته پناه راکړي الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله زمونږ د ټولو حوایج برابر کړي الله مشکلات هم حل کړي پریشانۍ هم ختم کړي مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي الله چې په کومو کورونو کې مشکلات دي الله د هغه ټولو مشکلات حل کړي الله په کوم ځای کې پریشانۍ دي الله د هغه ټولو پریشانۍ ختم کړي الله زمونږ پرې ملک کې پرې وطن کې الله امن راولي الله په دې کې امن قائم کړي الله په دې کې امن قائم کړي څومره دشمنۍ طرفګنۍ دي الله دا ختم کړي الله سوره بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله ورکړي تاسې مرضونه چې لا علاج مرضونه دي الله دا علاجونه مونږ سره نشته ستا په خزانو کې شته الله دا علاجونه مونږ له راولېږي الله د کور دا اوبه ټولو بیمارانو ته شفای کامله عاجله کړي الله په دې کې ولا شفا واچي الله پیغمبر اسلام چې کوم خیر دعاګانې کړې دي الله مونږ ته تنه خیر راکړي د کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه وختله الله د هغې نه مونږ ته پناه راکړي الله د هغې نه مونږ ته پناه راکړي زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله زمونږ نه داسې راضي شي چې الله چرم زمونږ نه ناراضه مشي الله چرم زمونږ نه ناراضه مشي الله کله چا کاروبار نه کاروبار ولا ورکړي کله چا کاروبار وي خیر او برکت پکې واچي الله کله چا اولاد نه نیکمل صالح اولاد ولا ورکړي الله کله چا اولاد وي نیکمل صالح قرآن خوانه دیندار لوی کړي الله چې سوره نوجوانان زمونږ وروڼه بایګان الله په نشو تماشو باندې اختري الله د هغه نشو نه الله غي ته نجات ورکړي الله غي ته نجات ورکړي الله خولي مسلمانان خولي انسانان الله خولي بندگان ته نه جوړ کړي الله خولي بندگان ته نه جوړ کړي الله چې سوره زمونږ د امین د خويندې الله د دې ټولو په سرونو باندې د حیا صادرونه واچي الله د حیا صادرونه په واچي الله مونږ ټول په قیامت کې مبي عزت کې د دې کافرانو د دې ظالمانو يهودو او نصاراو په مخ کې الله مونږ ټول سر د رحم معاملاتو کې الله مونږ ټول سر د رحم معاملاتو کې الله چې کوم رونه بي ګناه په جنونو کې پراتري الله دا ټول د راه اسباب برابر کې الله غ ټول رها کې الله کوم ګناګار دي دا غیم د راه اسباب برابر کې او بل زمونږ مشتاق خان صاحب چې انو هغه نیولې شوی دی دعا ورته وکړي چې الله جل شانه را خلاص کی الله دې چې نو هغه کافرانو ظالمانو لري الله خلاص کی خپل وطن تا خپل ملک تا خپل کور تا خپل بچولا او چې نو الله دې راولي الله دې راولي الله دې چې نو په خوشالو سره په عزت سره انو الله دې خپل علاقې ته خپل کور ته الله راولي الله دې مونږ او تاسو ټول چې نو الله دې زمونږ نه خوشاله شي الله دې مونږ او تاسو ټول خپل رضا راکړي الله دې مونږ ټول خپل رضا راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق